السلام علیکم. نن زه تاسو سره د بواسیر په اړه خبرې کوم. ته د اخره پورې په دې ویډیو کې ما سره اوسئ نو ان شاء الله فائدہ به درشي. Get a chance to win a mobile phone. कैसे? मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें. तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो. زما نوم ډاکټر خاور اقبال خوستی دی او زه ایز کنسلټنټ جنرال اینډ لیپروسکوپیک سرجن په شیخ زاید هسپتال کې خپل خدمات ورکوم او د دې علاوه سیکنډ ټایم زه په هارټ ان جنرال او په راحت هسپتال کې پریکټس کوم. اکثر مریضان مې راځي په دې کې یو ډېره غټه بیماري کله بواسیر د دې متعلق دا تر مریضان مې زیات راځي او خلک د دې متعلق پوښتنه کوي. بواسیر په کم پښتو کې دغه خوني بواسیر وایي او موږ په انګلیش کې دې ته هیمورایډ وایو. دا یو بیماری اصلي کې د پیخانې په ځای کې څه دانې داسې 3 دانې جوړ سي. موږ په خپله ژبه کې وایي په 3 اووه او په 11 اوکلاک یا په 11 اوکلاک پوزیشن باندې دا دانې. د دې اکثر وجوهات موروثي دا د رګو بیماري رګونه وپړسېږي دا موروثي څه دا تر فیکټرز دي. کله په واشروم کې زیات کښېنستل خالي داسې په ډوډۍ کې د فایبر مقدار کم کله څه خلک سلاده یا د فایبر ډایټ یا د فروټ استعمال کم کوي یا ډیر قبض د دې د وجه دا بیماری زیاتېږي. کیا آپ مرہم کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپ می مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بک کرائیں یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے تھرو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسن اور لیب ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں. نو اوس د دې خپلې درجې په دې کې د ګورو غټ علامه دی هغه وینئ د پیخانې د ځیزه وینه راځي. په اول درجه کې صرف وینئ دانه نه وي. په دومه درجه کې وینه راځي د وینې سره دانه هم راځي لیکن په خپله بیا ننوځي. په دریم درجه کې دانې سره وینه سره دانه راځي لیکن دا دانه به خپل ننوځي په ګوته بیا ننباسي. او په څلورمه درجه دا دانې ګر سره زبیندې لاړ شي هغه 4 ډګري ده خطرناکه درجه ده. په دې کې ایون دومره سخت درد کله کله دا ځای ډېر خراب هم سي موږ ته ګنګرین سي او نور هم ډېر علامات دي. نو د دې علاج دی که اول درجه نو موږ په دوام کو دومه درجه کې موږ یو قسم بین لاګیشن ورته وایي د چلی هغه بیهوشي نه غواړي بس دلی مریض راسي موږ هغه چلی ور ولګو. دریم او څلورم درجه کې بیا د اپریشن غواړي بیا موږ د اپریشن په ذریعه د علاج کو. نو ان شاء الله تعالی چا علاج کړی دی ټول خلک سم سوي دي او دا تکلیف بیا همیشه د لپاره ختم سوی دی.